موږ د عرفه روزه کله ونیو په دې خبره باندې ځان پوه کوي دا عرفه چې ده نو دا په شریعت کې وایي 9 ذی الحجې ته 9 ورځې د ذی الحجې ته دا مغالطه موږ د دې ځای نه ولګي چې موږ وایو کې عرفات او عرفه دا یو شی دی نه عرفات د عرفات ځکه وایي چې په دې باندې د بیبي حوا او د آدم علیه السلام ملاقات شوی دې ته ځکه عرفات وایي او عرفې دې ورځې ته عرفه ځکه وایي چې په دې ورځ باندې ابراهیم علیه السلام خپل خوب لیدلی او پیژندلی نو د ابراهیم علیه السلام او د آدم علیه السلام په میاس کې څومره وخت و دا خو هغه اتفاق په دې خبره باندې راغی چې عرفه او عرفات دواړه په یو ورځ باندې شو یعنی حاجان عرفات د په هغه ورځ باندې ځي کوم ورځ باندې عرفه ده دا خو د حج په احکامو کې دغه راغی لکه دې مثال داسې دی کله کله موږ چې له نکاح تړو ان موږ وایو هلکه سنوم دی د پلار پلان کې د جنای سنوم دی پلان کای د پلار نو کله کله د هلک او د پلار او د جنای د پلار نوم یو خيږي هغه حسن اتفاقی نو دا کشان د عرفات او د عرفې د اتفاق چې راغله د حسن اتفاق دی وایي باقی عرفه ویل کېږي دی ته چې 9 ذی الحجې چې کومه تنم نو چې کوم ملک په کوم ورځ باندې 9 ذی الحجې نو هغه ورځ عرفه ده په دغه ورځ به تکبیرونه شروع کیږي او په دغه ورځ باندې به روزم نیول کیږي نو زمونږ د ملک عرفه یعنی 9 ذی الحجې سبا د اتوار پر ورځ باندې صبا خیر روزه کې سوګ نیسین 19 او 19 ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چا چې روزه د عرفه ونی ولا د یو کال تیر او د یو کال راتلون کې ټول ګناونه بوت الله معاف کی یو کال سابقه او یو کال راتلون کې ټول ګناونه بوت الله معاف کی چا چې د عرفه پر ورځ باندې روزه ونی ولا د عاشوري د روزه متعلق یو کال لاغلی دي د محرم کې چې مونږ کومنیسو د محرم د روزه یو کال لاغلی دي او د عرفه سره چې کوم دین 2 کال راغلی دي چا چې د عرفه پر ورځ باندې روزه ونی ولا الله تعالی به سابقه او دراتلون کی کال یو ګنا نو تاسو وګورئ د تیر کال او دراتلون کی کال د الله د ذات نو امید دا ګناونه معاف کړي نو چاله چې الله صحت ورکړي دي داسې مرض نه دی چې یا شوګر دی یا ګردی بیمار دی بل داسې چې دا غي د وجه نه بیا نقصان کی زکه دا بل وګ درز ده او چې چاله الله توفیق ورکړي دي 19 ها انو بعضی ملګرو د مخ کې نه شروع کړی ما یو ملګری دی اغه نن اتم روزه ده اتم روزه د خپل کار روزګار پکې هم کوي دا ټولي ونیولې چاله چې الله توفیق ورکړي ډیر لوی خبره ده د مونږ ته جی د اختر د روزي خبرو کوي د اختر د ورځې یاد لرئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي 15 ورځې په شریعت کې داسې دي چې دی باندې روزه نیول حرام دي مکروه تحریمی دي په کال کې 15 ورځې داسې دي چې په دې باندې روزه نیول مکروه تحریمی دي یو د وړو کې اختر ورځ ده بل د لوی اختر ورځ ده او د 3 ورځې ورپسې د لوی اختر دي دا موږ چې به تکبیرونه وایو دا کوم ورځو کې چې مونږه تکبیرونه وایو نو دې ته ویل کېږي ایام التشریق نو په دې کې روزه نشي نیولې نو د اختر د ورځې دې ته روزه نه وای دې ته امساک وای خپه دې ځان پوه کوي دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنت او د اختر نو صباح خیر به ان شاء الله وام چې د اختر د ورځې سنت عملونه سس دي ښه صباح خیر به وام مستحبات نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اختر د لوی اختر پر ورځ باندې یو سنت عمل دامو چې د سحر د موز نه بعد به خوراک سکاګ نه کو چي وغیرہ مونږ سکو کنه دا به نس کلا نو چې کله د عیدګاه نه به واپس راغی نو بیا به چې کوم دینو دغه امساک ختم کو خوراک سکاګ به وکړو د وړو کې اختر پر ورځ باندې سار د وتون مخ کې عیدګاه ته بلانو ته چې سار موز به وکړ سکجوري هغه ټیم سره چې ناشته و به وکړه او د لوی اختر پر ورځ باندې نبی علیہ السلام د سار د دغه میاس کې چې کوم دین سن کول پوهیږي په خبره باندې دې په کې دا تاسو کوي چې آیا د غیرت د روزه په قربانۍ په پټي باندې ماته دا خبره زمونږ علاقه کې مشهوره ده چې خلک وایي زما د اختر پر ورځ باندې نن روزه ده دا نه هم داونی ولی نیمه بدانی سم دا نیمه روزه نه د امساک د امساک وای بس بندیدل تاجی له پښمنه نه کړي نیت نه کړي دي ته روزه بل روزه نیمه رزنی روزه ټوله رزي ښه او د قربانۍ د پټه لازمی نه دی بس دک شان د چراشي سخواګه سچي د کورچي پراټه وغیرہ هغه کول پکار دي کته وای چیرې جیر غوخي دا اصل کې روس یو بل فلسفه او غیر بوقم د دې وجه دا و
چې نبی علیہ السلام په دور کې د بانډو په خلکو باندې د اختر مز نو اوسم نشته چې کوم خلکو باندې د صحیح باندې اطلاق کیږي یو خمنګ وایو کنده پلان کای باندې دا پلان کای باندې دا کلو سره حسابيږي غنا چې صحیح د باندې اطلاق وکیږي نو د نبی علیہ السلام د دور کې باغی د اختر مز نه اوس پم نشته د اختر مز د چترال ته مونږ تلو یو 2 کال مخکې دا ملګری سره ما خبرې کولې مونږ د گاډي خراب شو نو بر ناس وې سره نه وی زمونږ خودل ته کې دی روډ کې مولوی صاحب درازین بده مسکی خدا بره دغه کلو والوي مز نشته اختر دی سار مز پسې قرباني کوي نو چې په کوم خلکو د اختر مز نشته دا غي قرباني د سار مز پسې چې بس سبا وخت نه قرباني کول شي نو د باندو خلکو باندې د اختر مز نو چې سبا به وخت د نغي به قرباني وکړي نو دا غینه به 200 پټی را پریکل لوغه به ریټکل او لوخي کې به راواغستل نو نبی علیہ السلام چې بد عیدګانه واپس راتن دي زنانو بوته داسې غلوخي نیولو د محبت د وجه ویجی زمنګ د دی غوخي نوالی نبی علیہ السلام به دا غي د دل جوړای د پاره او د حوصله افزای د پاره دا غین یو پټی نیم واغستید نو خلکو ته دا فهم کړګین د قربانای د غوخه باندې به امساک نه بس امساک چې څنګه د عیدګانه بنده واپس شین په کارداري چې بس داره کی هغه ختم کی دا غي سره دغه نشته جی د اختر پر ازمانه مقبره تتلل څنګه دی بالکل بدعت دی زمون خلکو دا یو لوی بدعت راو واسل دی چې د اختر پر سار به مقبره ته بالکل لزوم سره رواني ما ته خو ډیره پته پدې لګي زمونږ جمعات مقبره غاړه ته کلی کی نو چې جمعات روزم نو زمونږ د کلی دا غاړه چې کوم د شمالي طرف دا سودا خلک را رواني جوګ در جوګ نارینه او زنانه او مقبره کې بزی او څوک به غرباته لګي او څوک به دک شانزي او دا یو ثواب غنل کوم عمل چې په شریعت کې ني هغه کول او بیا ثواب غنل دا بدعت ته نو دک شانتي بل رضی د اختر پر ازبانه مزيخه اختر پر ازبانه مقبرو تتلو د اجت نشته د اختر چې نور کوم احکام دي نه برابر وي شریعت کې ټول فتاوی کړی چې دې کې هیڅ نشته په خزو باندې د اختر مشته نه کور کې ځان لکه نشته په اختر مزد زنانو د پاره نشته تکبیرونه چې کوم دی یاد لري زمنګ په نسبانه تکبیرونه دیرشتو منځونو پسې ویل دي ښا دیرش منځونو پسې نو ګوري سبانه به ان شاء الله تکبیرونه شروع شي نهمه لسمه یولسمه دولسمه دیارلسمه در دیارلسمه د ذوالحجې در مازیګر پورې به تکبیرونه ویل شي نو داسې بوالو صباح خیر د اتوار ورځ ده پیر پر اختر دی نو ګوره پیر نه شروع زیارت صباح خیر سار به ان شاء الله تکبیرونه شروع کیږي او د زیارت د ورځې در مازیګر پورې به ویل کیږي صباح خیر به تکبیرونه شروع شي او د زیارت د ورځې در مازیګر در مونږ پورې به ویل شي دا ځان سره یاد لري د اختر په سلورم مرز د زیارت پر ورځ مازیګر مونږ نه بعد به ختميږي نو د دې ډېر اهتمام وکړي خدای تکبیرونو کله ته منظور تاسو داسې کوئی ذات یو طریقه خیم دا تکبیرونه چې دین دا غوړي واجب دی واجب څنګه چې قرباني واجب ده او څنګه چې ماسوتن وتر کول واجب دي دا سي تکبیرونه ویلم واجب دي دا نه چې بس کیا چو ویل کو یاد نشونو نه ویل تکبیرونه وای نو جمعات کې خو چې موږ مسکو نو چانه یې چې یو کا شروع کی نور سره شروع کی او بنارینو باندې په تیز आवाज کزان له مسکو کې امام سره کوي او په زنانو باندې چې کم دنو په رو باندې ویل دا یو فیرت ویل دا واجب دي نو د تکبیرونو ډیر اهتمام وکړي ډیر خیال وساتئ زنانه دا سګوي کنه چې ځان ته په یو کاغذ باندې یو کپړه باندې ولیکي تکبیرات او په کومه مصلی باندې جانماز چې مسکوي نو پاغي ځان ته وګاڼډي دا چې ار مسکه تاسو ته یاد دهانی درګي ګندا بیا یریږي موږ نه ییر شي په جمعات کې نو ځان له چې بنده مسکی دا امامته سرزګه یادی چې یو کس نه کیریم بلی شروع کین بلته وجه یاد شي نه هوګن خلکی زنانو نه یریږي او بیا ګناګاری دل دی په دې باندې دا واجب پر خودل دي او چې د نفاتی شون بیا ګور راګرځي نه بس بیا به صرف استغفار وای ښا بیا به استغفار وای نو تکبیرونه ان شاء الله سبانه شروع کیږي الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد دا بوای سبانه ان شاء الله د سار مصفس شروع شي په نارینه او په زنانه او په ټولو باندې ویل لازمي دي
نو دا شروع کوي سبانه او د نن نزان له خپل جانماز باندې یو سپینه کپړه ونده ولګوي پاغي باندې په مارکر غټ غټولي کوي تکبیرات یا په یو کاغذ باندې سولوشن ټیپ باندې ولګوي تکبیرات په ولګوي چې تاسو خپل مصالحه باندې مسکوي د یاد شي دا یو تدبیر علماو ذکر کړی دی چې د یاد شي هیر دنه نشي زين دراله ده نو سبانه به ان شاء الله شروع کیږي تکبیرونه وای اما وی تکبیرونه ویلو واجب دي نو ان شاء الله د اختر متعلق چې کومه مسلې دي نه بد سبا خیر بیا وام خیر خیریتی الله ته منظور د اختر سره متعلق چې کوم مسائل دي